او اخر نن مونږ ولې یو بل ته دغه آیت حواله سره چیلنج ورکو او خبره ده حد ترازی ډیر مننه شکریہ جی ټولو کې اول خو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام گزارش چې دا دی چې زه خو په دې باندې خدای ته ډیر افسوس وکما چې یو طرف ته تاسو د دې عالمي حالات وګورئ اسرائیل د فلسطین صورتحال وګورئ دا جمعه په ټول عالم اسلام بشمول پاکستان چې دی د اسرائیل خلاف چې دی مظاهره وکړي داغه مذمت وکړي چې په فلسطینیانو مظالم کوي او بل طرف ته په پاکستان کې یا زموږ د ګلګت په دې خار کې داسې سچويشن چې دی نو دا انتهایی افسوسناک دی بجای د دې چې مونږه جزئیات تلاړ شو یا د یو خاص علاقې پورې خبره وکړو مونږ په دې غټ تناظر کې دا وګورو تاسو ته بیا دي چې اوس د لګي مودې خبره ده چې د پیغام پاکستان په نوم باندې چې کم یو ایس او پی چې کم یو ډیکلیریشن د صدر پاکستان په موجودګۍ کې په صدر هاوس کې او زما د یاداش مطابق تقریبا 1700 نه زیات علماء کرام د تمام مکاتب فکر د تمام مسلکونو هغه په دې باندې دستخط کړي دي او نه صرف دستخط بلکې دا ټول چې دی په صدر هاوس کې دا موجود او د ملک لوی مذهبي جماعتونه واړه جماعتونه دا ټول مو او په پیغام پاکستان کې چې کم اهم نکات دین او پای کې لوی داو چې اس قسمه تکفیری فتوی دا بم نه لګول کیږي او د مسلکی هم آهنګي طرف ته اب ټول خلک چې دی هغه پیشقدمیم